جنت حوري به پرېږدم په جنت کې ته جنت حوري به پرېږدم په جنت کې د دوزخناک اواز جانان راغی. ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو نیکې هیلې او احترامات، زه یم ستاسو کوربه ستاسو ورور شیراز احمد شیرازي او پروګرام د نندیال مازدیګري کې درته یو وارې بیا هرکلی وایم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه کې وئ. ګرانو کتونکو د نندیال مازدیګري پروګرام کې نن زمونږ میلمه دی یو ډېر مینهناک انسان، یو ډېر خوږ انسان، بډرام قوم مین انسان جناب عرفان مغلوب صاحب. د هغو نه به پوښتنې کوو، د هغو نه به د هغو چې کوم تازه کلامونه دي هغه اورو. عرفان صاحب ټول نه مخکې ډېر مهرباني تاسو مونږ خپل قیمتي وخت راکړو. څه به ویل غواړئ مینهوالو ته؟ ژوند څنګه روان دی ستاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې خو شیرازي صاحب زه ستاسو مننه کوم، ستاسو د پوره ټیم مننه کوم چې تاسو ماله په دومره لنډ ټنګ وخت کې خپل قیمتي وخت راکړو. او مینوالو ته به دا پیغام ورکوم چې انشاءالله ډېر داسې مینهناک دي مینوال دي چې هغه ما سره محبت ساتي او په سکرین باندې ما ګوري، نو هغو ته به زه شعر به هم ډالۍ کوم، څه غزل به هم ډالۍ کوم او ژوند الحمدلله ډېر ښه روان دی. عرفان صاحب دا ته ووایې که نه چې تاسو ټیچر هم وایئ، ډېر مطلب په ادب کې ډېر هر ځای کولی، خو دې شعر او شاعري ته څنګه راغلی؟ نو دا خو زما په خیال د جون میاشت وه او 2014 یعنې 2013 کې چې کوم دی ما خپل د شاعرۍ اولنۍ غزل او لوبه یا چاربیته یا داسې څه پند دا شانې مختلف چې کوم دی ما شاعري کړې ده په 2014 کې. عرفان صاحب تاسو ډېر مینهوال دي، تاسو که د کمنټرۍ میدان دی، که د پرزنټیشن د کمپیرینګ میدان دی، بیا دا شانې که د شاعرۍ میدان دی، یقینا تاسو له الله تعالی ډېر صلاحیتونه راکړي دي، تاسو ډېر مینهوال دي. نو مینهوالو ته به خپل که غزل وي، نظم وي، هغه پیش کړئ، نو یقینا چې تاسو مینهوالو ته ډېر خوند والي. یو مینوال ته به یو شی ډالۍ کوم چې مې نظر په خپل دلبر شو، چې مې نظر په خپل دلبر شو، هغه ساعت مې زړه پر هر شو، چې مې نظر په خپل دلبر شو، هغه ساعت مې زړه پر هر شو. او ورځ او شپه ورپسې جاړم ملګرو، ورځ او شپه ورپسې جاړم ملګرو، بې حده چې زخمي زما جګر شو. او دا ناقراره زړه به هله په قرار شو، دا ناقراره زړه به هله په قرار شو، چې دا ستا ښکلې نظر مې په بشر شو. او ستا په مینه کې خبر نه دی له ځانه، ستا په مینه کې خبر نه دی له ځانه، د دنیا د سود زیانه ناخبر شو. اوس هغه مغلوب نه دی مغلوب پاتې، اوس هغه مغلوب نه دی مغلوب پاتې، ستا له غم عرفان مغلوب چې ګداګر شو. ډېر ښه، ډېر زبردست. اوس هغه مغلوب نه دی مغلوب پاتې، اوس هغه مغلوب نه دی مغلوب پاتې، ستا له غمه عرفان مغلوب چې ګداګر شو. کتونکو د عرفان مغلوب صاحب شاعري ډېره خوندوره ده، خو دو د اقوام پټګرام سره یو نظم لیکلی و کوم چې په سوشل میډیا باندې کې دا شانې ډېر خلکو چې کوم دی هغه ډېر خوښ کړی و. نو موږ به تاسو ته گزارش کوو عرفان صاحب تاسو چې کوم د بډګرام سره بیا اقوام بډګرام سره کوم نظم لیکلی و هغه زموږ کتونکو ته وړاندې کوي، نو زموږ کتونکو چې کوم دی هغه دې باندې ډېر خوشحاله شي او ډېر خوندونه به درنه والي. بالکل ستاسو فرمایش دی او د کتونکو حقیقت دی چې ډېر هغه نظم سره ډېر مینوال چې کوم دی هغو سره ډېر محبت لري. نو واړه صفت د خپل بډرام لیکمه، واړه صفت د خپل بډرام لیکمه، مشرانو کشرانو قدرمندو ته سلام لیکمه، او د قلم په معرفت به دا کلام لیکمه. واړه صفت د خپل بډرام لیکمه، مشرانو کشرانو قدرمندو ته سلام لیکمه، او د قلم په معرفت به دا کلام لیکمه. زما قلم زما په قام باندې لیکل خوښوي، زما قلم زما په قام باندې لیکل خوښوي، ټول نیکروزي په دې وطن کې اوسېدل خوښوي. زما قلم زما په قام باندې لیکل خوښوي، ټول نیکروزي په دې وطن کې اوسېدل خوښوي. او بټګرام د شازلمو بس صفت ولیکم، د دې ټیکرۍ د ننګیالو بس غیرت ولیکم، او د ملکالو بریالو بس الفت ولیکم. واړه صفت د بټګرام د شازلمو بس صفت ولیکم، د دې ټیکرۍ د ننګیالو بس غیرت ولیکم، او د ملکالو بریالو بس الفت ولیکم. چانه کم نه دي په زور او په طاقت کې، ډېر مخلص دي یو بل په محبت کې. چانه کم نه دي په زور او په طاقت کې، ډېر مخلص دي د یو بل په محبت کې. محترم سیدان ډېر قدرمن اوسېږي دلته، محترم سیدان ډېر قدرمن اوسېږي دلته، میاګان صاحبزادګان په هر ځای ځلیږي دلته، او ډېر قدرمن دي احترامي کېږي دلته. محترم سیدان ډېر عزتمن اوسېږي دلته، میاګان صاحبزادګان په هر ځای ځلیږي دلته، ډېر قدرمن دي احترامي کېږي دلته. که دي د شان ماته خو ګران د خپله ځان دي، که دي د شان ماته خو ګران د خپله ځان دي، اشلوړ خانخیل قدرمن مې ماماګان دي،
کدی دیشان ما ته خو ګران دي خپله ځان دي اشلوړ خانخیل قدرمن مې ماماګان دي ارغوشال پنجمیرال زما د زړه سرونه دورخاني جانګیري سرخیلي لکه ګلونه ټول ګجران او هم دودال لکه لالونه ارغوشال پنجمیرال زما د زړه سرونه دورخاني جانګیري سرخیلي لکه ګلونه ټول ګجران او هم دودال لکه لالونه هم نروړ د تل په هره لاره خاد وي هم نروړ د تل په هره لاره خاد وي پنځه ګلونه د پنجګل تل دی آباد وي هم نروړ د تل په هره لاره خاد وي پنځه ګلونه د پنجګل تل دی آباد وي واړه عالمه په قرار شي لږ بیدار شي غمخوار مل خپل خاورې له پکار شي هم د مشر هم د کشر تابعدار شي واړه عالمه په قرار شي لږ بیدار شي غمخوار مل خپل خاورې له پکار شي هم د مشر هم د کشر تابعدار شي او چې زما تا او ستا زما سره پیدا شي محبت چې زما تا او ستا زما سره پیدا شي محبت رب رضا شي تل به بیا مو جنت ملګرو که زخمی د خپل جګر ګرځوو که هر څومره د خپل زړه پر هر ګرځوو د هر کلي مشر به په سر ګرځوو که ملګرو که زخمی د خپل جګر ګرځوو که هر څومره د خپل زړه پر هر ګرځوو د هر کلي مشر به په سر ګرځوو د غریب خدمت کوو به په اخلاص ملګرو د غریب خدمت کوو به په اخلاص ملګرو د ننګ ناموس نه علاوه په دواړه لاس ملګرو قام خدمت جذبه ماوتا کې چې پیدا شي بټنام کې به اوچتا خوشحالي یو نارا شي رب دې وکړي هر غریب دې په خندا شي بټنام کې مقام خدمت جذبه ماوتا کې چې پیدا شي بټنام کې به اوچتا خوشحالي یو نارا شي رب دې وکړي هر غریب دې په خندا شي رب رضا کړه په دنیا کې مسلمان شکنه رب رضا کړه په دنیا کې مسلمان شکنه بل انسان لره پکار په دې جهان شکنه هغه انسان نه دی چې د بل نشي پکار څوک هغه انسان نه دی چې د بل نشي پکار څوک تل به خاد وي چې روان په نیغه لار څوک عرفان مغلوب عمل ستا کړي په گفتار څوک هغه انسان نه دی چې د بل نشي پکار څوک تل به خاد وي چې روان په نیغه لار څوک عرفان مغلوب عمل ستا کړي په گفتار څوک که عمل وکړی زما په دې مضمون لږ که عمل وکړی زما په دې مضمون لږ ډېر تیر شوی دی نور پاتې دی ژوندون لږ ډېر ښه ډېر زبردست کتونکو عرفان مغلوب تاسو ما وړاندې وویل چې الله وله ډېر صلاحیتونه ورکړي دي او دا زموږ د پروګرام د نندیال مازدیګري یو خاصیت دی چې موږ داسې پټ لالونه چې کوم دي هغه موږ تاسو ته راڅرګند کړو نو عرفان صاحب مسافر منو شوی رولی تاسو دې وخت کې مسافر ګوري که خپل وطن باندې ګري که په بل وطن کې دي نو په اخره کې به مسافرو ته څه کلام وړاندې کوئ مسافر ته به زه یو غزل ضرور ډالۍ کوم ځکه چې زما خپل ورور چې کوم دی هغه مسافر دی او تقریبا 4-5 سال چې کوم دی هغه په مسافرۍ کې وخت دی او زما خو مسافر سره ډېر لوی محبت وي ځکه خپل څه شاعري کوم مسافر له ضرور یادوم او مسافر دپاره مې لیکل دي بس که خپل وطن ته راشه مسافره بس که خپل وطن ته راشه مسافره تر څو به مسافر د زړه سره او په وطن کې خور سپرلی د ګلان خان دي په وطن کې خور سپرلی د ګلان خان دي بې له تا نه مزې نشته یا دلبره خپل ورور دپاره سپیشلي نوابزاده دپاره به زه یو دغه غزل چې کوم دی وړاندې کوم زموږ د کلي نه چاپېره اخیسته غرونه اشنا زموږ د کلي نه چاپېره اخیسته غرونه اشنا پکې به وینې ځای په ځای خټو کورونه اشنا او زما وطن ته چې راځې په بډګرام موږ به دې ډېر کوو جانانه احترام زما وطن ته چې راځې په بډګرام موږ به دې ډېر کوو جانانه احترام او اوس خو جوړ شوي پکې ښکلي مارکیټونه اشنا پکې به وینې ځای په ځای خټو کورونه اشنا یعنې زموږ د کلي نه چاپېره اخیسته غرونه اشنا پکې به وینې ځای په ځای خټو کورونه اشنا چې مخکې لاړ شي هم للمی او هم ګیجبوړی ده چې مخکې لاړ شي هم للمی هم ګیجبوړی ده ترېنه لږ مخکې صوفیان ښکلې ډېری ده او د ټول دیشان زما د سر ګلونه اشنا پکې به وینې ځای په ځای خټو کورونه اشنا زموږ د کلي نه چاپېره اخیسته غرونه اشنا پکې به وینې ځای په ځای خټو کورونه اشنا او زما علاقه خو په ټیکری یادېږي هم په ډېډل او په ډاګه یادېږي زما علاقه خو په ټیکری یادېږي هم په ډېډل او په ډاګه یادېږي پکې اوسېږي پښتانه ښکلي ګلونه اشنا پکې به وینې ځای په ځای خټو کورونه اشنا زموږ د کلي نه چاپېره اخیسته غرونه اشنا پکې به وینې ځای په ځای خټو کورونه اشنا او په وطن ګران عرفان مغلوب دی په وطن ګران عرفان مغلوب دی نوابزاده ډېر مطلوب دی یو ځل خو راشه بس کمات کې قسمونه اشنا پکې به وینې ځای په ځای خټو کورونه اشنا زموږ د کلي نه چاپېره اخیسته غرونه اشنا زموږ د کلي نه چاپېره اخیسته غرونه اشنا پکې به وینې ځای په ځای خټو کورونه اشنا ګرانو کتونکو ګرانو مینوالو دا زموږ نننی پروګرام په کوم کې چې موږ د پښتو ادب یو ډېر ښه یو ډېر مینهناک یو ډېر عظیم شاعر
عرفان مروز سره خبرې اترې وکړې دغه شریمن تاسو ته واوروله نو هیله لرم چې دا پروګرام تاسو خوښ وي په اخر کې به تاسو ته ریکویسټ کوم د گزارش کوم چې زمونږ د پروګرام مخه ته شیر کړئ زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او زمونږ پیج لایک کړئ په لوی الله مسپارم د لوی الله په امان